حضرتمند مسلمانانو حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو پیر صحابه کرام متو فرمای ای زما صحابه الله جل شانه بت اول مؤمنانو ته د قیامت پر ورځ فرمای او مؤمنان به الله جل شانه ته عرض کوي نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین وته عرض کوي د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپوهیږي چې قیامت پر ورځ الله جل شانه مونږ ته سوی نبی اسلام ته فرمایل چې الله جل شانه به د قیامت پر ورځ مؤمنانو ته فرمای هل احببتم لقائي آیت زما ملاقات خوښوي نو مؤمنان ورته جواب ورکړي نعم یا ربنا او زمونږ رب موږ ستا ملاقات وخو الله جل شانه ورنه پوښتنه وکړي لما ولې زما ملاقات خوښوي ته نیک اعمال مو کړي دي د هغې په وجه زما ملاقات خوښوي مؤمنان ورته جواب ورکړي رجونا عفوك ومغفرتك مو خو د مخکې نه ستا د عفو او مغفرت امید لرل چې موږ ته خپل الله جل شانه دیدار راکوي او زمون مغفرت پکوي الله جل شانه ته فرمایل قد وجبت لكم مغفرتي په تحقیق سره تاسو د فار زما مغفرت واجب شو زکه تاسو په ما باندې د مغفرت او بخنی امید لرل نو ما هم درته مغفرت وکړو چې مایوس نشئ او زما ملاقات به هم درته په جنت کې نصیب شي نو چې کله هم د انسان په الله جل شانه باندې امید وي الله جل شانه د هغه سیز نه مایوس کوي مطلب دا شو چې موږ اوس د الله جل شانه نه یریږو چې الله چرته غضب را نه کړي نو الله جل شانه به د هغه عذاب نه موږ له فنا راکړي او امید په الله جل شانه دا دی چې ان شاء الله الله جل شانه به جنت راکړي ان شاء الله الله جل شانه به جنت راکړي ځکه الله جل شانه څه فرمایي حدیث قدسی دی الله جل شانه فرمایي ان عبدي ظني چې انسان په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه رنګي او سزا معامله کوم مطلب زه په الله ښه ګمان کوم الله به ان شاء الله ما معاف کوي الله به ما مغفرت کوي ان شاء الله الله جل شانه ګمان شو موږ ته عزتمند مسلمانانو فکر چې الله جل شانه باندې ښه ګمان ساتو او الله جل شانه نه یریږو ځکه الله جل شانه ته مو تاسو ورتلون کیو په یو موقع کې الله دې د اعمالو کولو توفیق نصیب